ولا جل شأنه خبر ذات دنیا د هغه چا محتاج دی. کوم خلکو چې طلب وکړو هغوی ته خدای پاک ډېر ورکړه کوي، او کوم خلکو کې ادب وي نو هغوی ته الله پاک ډېر څه ورکوي. بې طلبه ته بې ادبه ته څه نه میلاویږي. موږ توفیق له خدای پاک دغه دین دا طلب پیدا کړي. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مولا جل شأنه موږ تاسو دنیا ته لږ وخت لپاره رالیږلي یو. د دنیا ژوند د ارضي ژوند دی او ختمېدونکی دی. کله چې الله جل شأنه دا دنیا پیدا کړله دا ورځ نه الله پاک د دې ختمېدو فیصله کړې ده چې دا به زه یو ځل ختموم. دا چې نن موږ ته کوم څیزونه په نظر باندې راځي دا ټول به یو ځل ختمېږي. دا اسمانونه او دا غرونه او دا هر څه څومره مخلوق خدای پاک پیدا کړي دا به یو ځل ختمېږي. انسانان به هم ختم شي، څوک به هم نه پاتې کېږي. فرشتې چې کومو فرشتو عرش نیولی دی هغه به هم ختم شي، او اسرائیل علیه السلام آخره کې به ټول وروسته هغه پاتې شي چې کوم په روحونو باندې خدای پاک کومه فرشته مقرر کړې ده بس هغه به پاتې شي. نو الله جل شأنه ورته بیا وفرمایي چې اوس څوک پاتې دي؟ وی الله یو تاسو یو زه. والله پاک ورته وفرمایي چې ته مړه شه. وی دا به یو دومره چغه وباسي وی که دغه وخت کې انسانان پیریان وي نو د دې دا چغې نه به دا به ټول مړه شوي وو. د ځنګلونو سختي د روح د بدن نه راوتل دا دومره په سختۍ باندې روح دی. بیا به چې کوم نو هېڅوک پاتې نه شي، یو د الله جل شأنه ذات هغه به پاتې شي. بیا چې کله خدای پاک فیصله وکړي نو وفرمایي چې نن د چا لپاره باچهي ده. په دنیا کې به ډېرو خلکو وي چې زما چلیږي، زما منلی شي، زما طاقت دی، زما قوت دی. الله جل شأنه وفرمایي چې نن د چا لپاره باچهي ده. هېڅوک به نه وي چې جواب ورکړي. بیا به الله پاک په خپله باندې وفرمایي چې هغه ذات لره باچهي ده چې هغه قهار دی او جبار دی، هغه لپاره باچهي ده. دا ټول مخلوق به دا به یو ځل پناه کېږي. بیا چې الله جل شأنه کله فیصله وکړي د دې مخلوق را پیدا کېدو نو دا ټول مخلوق الله جل شأنه اسرافیل علیه السلام به شپېلۍ پوکوي او دا ټول به له خپل خپل ځای نه راپاڅي. که څوک په هر ځای کې وي، که په اوبو کې ډوب شوي وي، که په ځنګل کې ځناورو خوړلي وي، خلکو چې کوم نو داسې دغه شته دی چې هغې په اور باندې سوځوي، که په اور باندې سوځېدلي وي، خو که هر څوک یې که مخکې دي که اوس دي که د دې نه وروستو دا ټول به چې کوم الله جل شأنه بیا د ځمکې نه را بهر کړي او بیا به حساب کتاب به شروع شي. هر چا سره به حساب کتاب کېږي. الله پاک ته مخې ته کشي. د هر انسان نه به دې خبرې تپوس کېږي چې زما بنده ما تاله چې کوم ژوند درکړو، زندګي مې درکړې ده، هغه ژوند دې څنګه تېر کړو. او بیا په دې زندګۍ کې ځواني وه، ځواني دې څنګه تېره کړله. انسان به وایي د خپل ځای نه قدم اوچت کړي نه وي چې د نه به دې څلورو خبرو تپوس کېږي، د زندګۍ او د ځوانۍ. د ځواني هم په دې زندګۍ کې شمار ده، خو د ځواني دا د قوت او د طاقت دا وخت دی. ځوانۍ کې انسان هر څه کولی شي. ځکه وایي فرمایي چې د ځوانۍ کې توبه ایستل دا وایي د پیغمبرانو صلی الله علیه وسلم طریقه وه، او په ځوانۍ کې عبادت کولو دا خدای پاک ته ډېر خوښ دی. په ورځ د محشر باندې به اوه قسمه خلک
د خدای پاک د عرش سوري لاندې وي. دې کې به یو هغه نوجواني چې هغه په ځوانۍ کې د خدای پاک بندګي او عبادت کړی وي، نو دې ځوانۍ به هم تپوس کېږي. او بیا د مال د ګټلو او د خرج کولو، چې مال په کومه طریقه باندې ګټلو او بیا د خرج څنګه کو، د دې دواړو به تپوس کېږي. د نور عملونو به یو ځل تپوس کېږي او دې کې دوه ځله دي چې مال دې څنګه ګټلو، په کومه طریقه باندې، او بیا د خرج څنګه کو. نو دې دواړو کې موږ پابند یو، په خپل عقل باندې، په خپل سوچ سره. مال ګټل هم نه دي چې بس څنګه دې وګټم نو هغه شان دې وګټم. نو دې کې به موږ تاسو کوشش پیدا کوو چې کومه شعبه کې یو، په کوم ځای کې یو او کوم کار کوو د دنیا چې هغې موږ او تاسو سره علم وي، علما کرامو ته نږدې کېږو، هسې نه که چېرته په حرامو کې مبتلا نه شو. او بیا به د دې تپوس به کېږي چې دا د کوم ځای کې خرج کړو، د اسراف پر ځای کې بې ځایه خرج کړو، د دې به تپوس کېږي چې کوم ځای کې دا مال لګولو. او بیا به تپوس کېږي چې زما بنده ما ته له څومره پوهې او سمج درکړو، په هغې باندې تا څومره عمل کړو. که چاته یو مسله معلوم وي، که چاته دوه معلومې وي، او که دغه ورته معلوم وي، نو بیا الله پاک عقل خو ورکړی دی که نه، چې تا د عقل نه کار اخیستی و که نه. نو زما عزتمندو، الله جل شانه دا به د دې نه وروسته بیا چې کله دا فیصله وشي او د دې څلورو خبرو انسان چې کوم دغه ورکړي، د هغې نه وروسته بیا حساب کتاب به کېږي. نور د هر چا به چې کوم عملونه تللی شي تل میزان، چې ده کوم نیک عملونه کړي وي، نو که نیک عملونه درانه شولو د هغې وزن زیات شو، خو جنت ته به لاړ شي. او که نه نیک عملونه کم شولو او بد عملونه زیات شولو، بیا به دوزخ فیصله وي. الله پاک موږ تاسو ټول د دوزخ نه وساتي. د نیکو اعمالو د تلې لپاره د درنېدو دا چې کوم نو حضرت علی رضی الله عنه قول دی چې د مجلس په ختمېدو باندې تاسو دا وایئ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. د دغه کس په د نیکو اعمالو تلې درنه وي، نو د عملونه به تللی شي، عملونه به هلته کې تللی شي، او پل صراط دی په هغې باندې به بیا تللي. اوس دوستانو دغه پل صراط پل هغه د جهنم د پاسه دی، او په دې باندې به څوکۍ وي، دی په دې به تپوس کېږي، او په هغې باندې پورې وتل دي. علما کرام چې څنګه موږ اورو چې هغه د سر د ویښته نه نرۍ او د تورې نه تېره، او په هغې باندې څه بره ختل دي او وار تل دي، بیا ښکته کودېدل دي، او د جهنم د پاسه دی. نو د سر نه ویښته نه نرۍ او د تورې نه تېره، دا د پترې دی که نه، پترې، دې ته تاسو خیال وکړئ چې پوټي هم در نږدې شي که نه، نو به سړی زخمي کوي. د هغې د پاسه دا تلل دي، نو دا به کېږي د خدای په فضل باندې. دلته کې یو انسان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې چې کومې دعاګانې ښودلې وایي، کله چې تاسو په پل باندې پورې وځئ، نو دا وایي چې یا رب سلم سلم، خدای پاکه ما سلامتیا سره پورې باسئ. وایي چې دا دلته په دنیا کې عادت جوړ شوي، نو چې هلته په پل صراط باندې پورې وځئ، نو دا دعا به درته خدای پاک یاده کړي، نو سلامتیا سره به پورې وځئ. او دوستانو اخوا بیا چې کوم نو جنت دی یا دوزخ دی. جنت چې کوم دا د مؤمنانو لپاره الله پاک تیار کړی دی، مسلمانانو لپاره، او دا مهمانخانه ده الله پاک د دې لپاره چې کوم نو داسې نعمتونه الله پاک تیار کړي دي چې نه وایي د سترګو لیدلي دي او نه غوږونه اورېدلي دي او نه په زړه کې د هغې څه خیال راځي. داسې نعمتونه الله پاک د مؤمنانو لپاره تیار کړي دي. هغه نعمتونه د خدای پاک موږ تاسو ته نصیب کړي. بنګلې به وي او حورې علمان، دا د ټول د ده د خوشحالۍ سامان، باغونه به وي، نهرونه به وي، د شرابو نهر، د پیو چې کومې نهر، د شاتو نهر او سوچه اوبه. دا دلته کې اوبه چې موږ څښو
ډاکټران وایي دا فلټر کوي وایي دې کې جراثیم دي هلته کې به صفا اوبه وي صفا اوبه فلټر کولو ته بیا ضرورت نه وي او شراب پاک شراب وي دا دلته کې شراب نه هغه به پاک شراب وي او سوچه چې کوم شهد د هغې نیر دلته سوچه به تاسو ته د دارو لپاره نه میلاویږي او هلته به درته نهر بهږي او د پیو خو نن سبا تاسو ته ښه پته لګي او هلته به سوچه د ټول پاکستان د میخې راجمع کړي که نه خلک او غواګانې او لوی د شي نو نیر نه شي چالو کولی خو زما عزتمنو د الله جل شانو به د هر جنتي په جنت کې دا څلور نهرونه به وي او کوم ونې بوټي چې هغې کې ولاړ وي نو به میوهدار وي او دوی به په تخ باندې ناست دي په تخ باندې او شنې د ریخمو جامې به یې اچولې وي تکیاګانې به ورته چې کوم بالښتونه به ورته پراته وي او د ده به څه کوم مکان نو هغه مکان ته ورختل پوڼی به پکې نه وي چې په پوڼو باندې دا ختل دا خو ډېر ګرانه خبره ده او بیا لفټ د بجلۍ دغه نو هغې کې هم ډېر لوی مصیبت دی نه بس چې ته په کوم تخت باندې ناست یې نو بس چې زړه دې وغواړي چېرې دی لسم چت ته نو بس همغه تخت به اوچت شي او هغه ځای به بل ورسوي صحابه تپوس وکړه د الله رسول په دنیا کې د دې څه دغه شته دی تاسو اوښ ته نه ګورئ چې په اوښ باندې سړی کښېني نو هغه دی چې اوچتې کړي دغه شان به دا چې کوم نو دغه تکلیف نه به هم سړی خلاص وي او یو مارغه به وایي داسې روانې انسان خو خواهشات دغه کېږي که نه وایي د ده بړو دغه شي چې دا مې خوړلی وي کباب شوی وي بس د ده مخې ته به وایي سمدستي راشي دې به د خوراک وکړي الحمدلله به وایي هغې نه به بیا خدای په مارغه جوړ کړي کومې میوې چې خوري نو میوو ته چې کوم ونې ته ورختل پکې نشته دی او یا لکړه چې کومې راوالي سړی که نه راوغورځوي ځان ته نه بس د میوې چې کومې نو خواهشو زړه کې دا کېدل او هغه چې کومې راتلل او کمیږي به نه او خوراکونه نو یو د انسان خپل چاهت دی چې دې څه غواړي هغه به هم له خدای پاک ورکوي او یو به الله جل شانو د خپل طرف نه ورکوي او د خدای پاک دیدار دا ټولو نعمتونو نه او اخره کې بیا چې کوم وي د خدای پاک رضا که نه د جنتیانو ته به دغه وشي بس د تاسو نه راځي او تاسو زما نه راځي حضرات صحابه کرامو هغوی په دنیا کې دلته کې د خدای پاک د دین محنت داسې وکړو چې هر څه په خدای پاک په دین باندې قربان کړ نو هغه د خدای پاک رضا ورته دلته په دنیا کې میلاو شوله نور به عام جنتیانو ته د ټولو نعمتونو نه وروسته میلاویږي هغوی د دلته په دنیا کې چې الله پاک راضي شو دا زمونږ چې دلته کې راجمع شوي نو دا په دغه دین په فکر کې راجمع شوي یو او څومره پیغمبران صلی الله علیه وسلم چې الله پاک دنیا ته رالیږلي دي نو هغه هم خدای پاک د دین د محنت لپاره الله پاک رالیږلي دي یو قوم ته به چې کله نبي راغی نو هغوی به ورته ړومبی کوم نو دعوت د دې خبرې ورکوو چې زما قومه تاسو یو الله ومنئ د یو الله عبادت وکئ او زما په طریقه باندې ژوند تېر کړئ دنیا او آخرت کې به کامیاب شئ کومو خلکو کوم قوم چې د وخت د نبي خبره ومنله هغه خدای پاک کامیاب کړله او چې چا ونه منله نو هغه ناکامه دنیا نه لاړل هغه سردارانو او که مالدارانو او که حکومتونو والو ټول ناکامه شول چې چا خبره ونه منله او چې چا ومنله نو هغه خدای پاک کامیاب کړل که مالدار وو که غریبانانو ورځ د قیامت پورې د خدای پاک همدغه قانون دی همدغه ضابطه ده څوک چې په هر زمانه کې هر وخت کې دې په دین باندې چلیږي او د الله مني د الله رسول مني دغه خلک به کامیاب وي او چې څوک یې نه مني دوستانو هغه به ناکامه وي باقي د دنیا د څیزونو کې چې کوم څیزونه موږ تاسو ته ښکاري چې دې څیز کې کامیابي دې څیز کې کامیابي ده نو دغه څیزونو کې الله پاک کامیابي نه دی ښوی نه ملک کې نه مال کې نه مادي اسبابو کې کامیابي الله جل شانه په دې خپل دین کې ده د الله حکمونو کې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقو کې وکړه دغه د دنیا د څیزونه د کامیابي وي او هغې کې خدای پاک کامیابي ښودی وي
د په ورځ د محشر باندې به د غریبانو خلکو الله پاک د ګیله کړی و چې الله تا د دنیا په سیدونو کې کامیابي ښودې او هغه دنیا سیدونه موږ ته میلاو نه شول نو موږ ځکه ناکامه راللو نو الله جل شانه د دغه سیدونو نه کامیابي وکړله او کامیابي الله جل شانه د په خپل دین کې کېښودله او کوم دین اسلام چې الله پاک موږ ته تاسو ته نصیب کړی دی نو دا دی آسان په دې باندې هر څنګه که غریب دی او که مالدار دی که ښځه ده او که سړی دی او که مسافر دی او که مقیم دی ټول پې عمل کولی شي ځکه چې الله رسول فرمایي مفهوم یې داسې چې دا دین آسان دی نو په دې باندې هر سړی عمل کولی شي او د دین په محنت کې لومبنۍ محنت د ټولو پیغمبرانو صلی الله علیه وسلم همدغه یوه کلمه وه لا اله الا الله لومبنی انسان حضرت آدم علیه السلام چې الله جل شانه راولېږه نو هغه ته هم دغه کلمه ورکړله لا انسانان په دنیا باندې شته دي نه خو هغې خپل خلیفه جوړ کړو او دنیا ته یې راولېږه او څومره پیغمبران صلی الله علیه وسلم چې بیا راتل نوح علیه السلام راغی هغه هم د دغه کلمې دعوت خپل قوم ته ورکړو ابراهیم علیه السلام چې کوم راغی موسی علیه السلام نو ټولو پیغمبران صلی الله علیه وسلم واقعیت تاسو چې کوم اورېدلی دي چې هر یو پیغمبر راغلی دی نو په انسانانو باندې محنت کړی دی او خلک الله طرف ته رابللی دي چې د ټولو انسانانو د زړونو تعلق دا د مخلوق نه اخوا شي د مخلوق نه کټ شي او الله جل شانه سره تعلق جوړ شي د الله جل شانه په ذات او په صفات باندې یقین پیدا شي او د دې دنیا فانی ژوند نه چې کوم یقین کټ شي او د آخرت په باقي ژوند باندې پیدا شي او د سیدونو نه یقین کړ شي په اعمالو باندې پیدا شي نو ټولو پیغمبرانو صلی الله علیه وسلم به د دې خبرې محنت پکې بیان وکړو چې دنیا چې کوم د دنیا اصل نه ده اصل آخرت دی او د دنیا دا د آخرت ته تیاری لپاره ده موږ تاسو چې خدای را لېږلي نو اصل ژوند چې کوم هغه خو د آخرت دی او د دنیا دا ژوند دا د آخرت د تیاری لپاره دی چې دلته کې موږ تاسو خواري او محنت وکړو خپل الله سره تعلق جوړ کړو دا کلمې ولا یقین چې دا زموږ ستاسو په زړونو کې راځي دا کلمې نه زموږ مقصود یو د طریقو چې کومه تبدیلي د یقینونو تبدیلي د یقینونو تبدیلي چې زموږ ستاسو د مخلوق نه یقین کړ شي او د الله جل شانه په ذات او په صفات باندې زموږ ستاسو یقین پیدا شي نو ټول مخلوق پیدا کړه سیوا د الله بغیر د الله جل شانه د ذات نه نو ټول مخلوق دی که هغه هر څوک وي دا فرمایي که نه سب سے رشتہ توڑ او رب سے رشتہ جوړ بس خپل الله وپېژنو هغه سره خپل تعلق چې کوم جوړ کړو د هغه چې کوم نو منو په دې کلمه باندې حضرات صاحب کرامو باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې کلمې محنت وکړ دیارلس کاله بیا کلمه رته شوله دغه یقین له کلمې جوړ شو بیا په هر حال کې به بس الله طرف ته متوجه کېدل چې څه حال به راغی بس الله طرف ته به متوجه کېدل خو د الله پاک نه به غوښتل کول د خدای پاک نه مدد غوښتو چې موږ تاسو هم دومره محنت وکړو لا اله الا الله وی الله ہے تلوار غیر الله کې کاټ نه کړي دا لومبنه الله ده کنه په دې باندې ټول غیر کټ کړي دي بس الا الله یو د الله جل شو ذات کنه نو ټول کټ شوی دي چې د دین سره کېږي او یو د الله جل شانو د ذات ته هر څه کېږي الله سره د هر یو څه خزانه دي د اولاد خزانه د عزت خزانه د صحت خزانه د هر یو څه خزانه د الله سره دي او الله پاک فرمایي چې خزانه یې موږ سره دي او دومره نازلو په دې دنیا کې چې څومره د مخلوق ضرورت دی کنه د مخلوق د ضرورت په مطابق الله پاک دنیا ته د هر څه را لېږي میوې را لېږي غلې را لېږي سبزی چې کوم دا را لېږي دا ټول هر څه او خزانه الله پاک سره دي او د خدای پاک په خزانو کې د ټول مخلوق له خدای پاک رزق ورکوي او د خدای په خزانو کې څه کمی نه راځي دا دلته چې موږ تاسو ته لږ لږ ښکاري که نه نو د دې داسې مثال دی لکه تاسو کتلي وي د غټ دوکانداران دي په لښکرو کې مخامخ چې کوم نو داسې پایلوخو کې لږ لږ څیزونه ایښه وي او دننه چې کوم یو ګدام وي
باغې کې هغه کوم نو ته ډېر پراته وي او دې مخامخ لګ لګي کوي دا دلته په دنیا کې دي دا موږ ته لګ لګ دا چې کوم ښکاري نه باقي خزانه د الله پاک سره دي او د مخلوق په اندازه باندې الله پاک دنیا ته غره لګل کوي په لکه حجاب را باندې خدای پاک احسان کړی چې څومره د موسم مقدر کې الله پاک لیکلی لکه نه سوچ چې په یو ځای راکول نو بیا به مزاستاک به مزان سره بیا ګرځاو کنه دا به ډېر مشکله خبره وه او په وخت وخت ور کوي په وخت باندې چې څه وخت ضرورت وي هغه وخت سره دل در کوي نو رازق الله تعالی دی رزق رسان الله تعالی دی ټول مخلوق له خدای پاک رزق ورکوي او په وخت باندې ور کوي او چې څنګه پیدا کړی دی هغه شانې ور کوي څوک غله خوري غنم خوري جوار خوري دی له خدای پاک دغه ور کوي څوک ورجې خوري دی خو د نور مخلوق چې کوم څوک غوښه خوري څوک وینه چې کوم استعمالوي او دې ټول مخلوق الله جل شانو ور کوي تاسو ګورئ مرغانو له خدای پاک رزق ور کوي سار چې کوم ته شي جوړي لړې شي او ماښام ډکه جوړي راشي خپل ځانم پالي د خپل بچیم پالي او نه دکان شته نه پټې شته نه دفتر شته او ټول له خدای پاک رزق ور کوي وکه زما د بندګانو دغه شان یقین جوړ شو کنه نو زه به ولې دغه شان ورکوم څنګه چې مرغانو دي پوره چې کوم په الله پاک باندې باور او یقین زسانو دا بغواړي خورو مهنت چې دا کلمه زموږ ستاسو ورونو ته کوشي او د الله جل شانو په ذات او په صفات باندې یقین پیدا شي چې الله زموږ خالق دی الله پاک زموږ مالک دی او الله پاک زموږ رازق دی په هر حال کې الله جل شانو دې خپل بندګانو ته د ماشوموالي په حالت کې کله چې انسان د مور په خېټه کې د روح واچول شي د دغه وخت نه د رزق بندوبست وشي دغه وخت سره د نوم په ذریعه باندې د ته کوم د خپل پاک رزق ورکوي او کله چې بیا د دنیا ته راشي ته وخت برابر شي او دنیا ته راشي نو دلته کې الله جل شانه وته بیا چې کوم د مور سینې چې کوم هغه کې وته خپل پاک پیدا کی مخکې نه وي او دغه خپل پاک پیدا کی او دا ماشوم چې کوم چې څنګه سینې ته ورواچي کړ هیڅ چل متخلف پکو خای کله دا چې کوم نو هغه تاسو ګورئ نور د نور کنه میخه شوله غواشوله او بس خلک چې کوم ورچت کی او هغه چې کوم ولدي کې هغه چې په داسې روباسي کنه هغه په رسل د ګران کار دی په کله نو خدای پاک فرمایي دا مخلوق مې پیدا کو او بیا مې وته هدایت یعنی لار مې وته خوله چې دغه شان بکې په کله دا غي لپاره او دا څه ذات چې ماشوم پیدا شي نو غاخونه ځان سره نور ورسوي او غاخونه پکې نه وي په کله ولې چې مور چې کوم ته کې سینه دغه کوي نو که غاخونه وي بیا خو هغه تم تکلیف نو غاخونه ولې نه ور کوي په کله ځکه الله پاک په جمی کې ماشوم پیدا شو نو دا پیج کوم سینې دا ګرمي او چې په وړي کې پیدا شي نو بیا دا پیج کوم یخي او د دوه هضمې لپاره د معدې لپاره دا فټي په لکه او ډاکټران وایي چې دا د ماشوم لپاره د مور د پيونه بهترین چې کوم غذا ده بل نشته په لکه او څومره ماشوم چې کوم غټيږي نو خدای پاک ته دا په بیټینګ کی په لکه وي پر غاړه ہوتا ہے کنه دا ټینګ شي نو د ماشوم په بیا کار کوي او کله چې هغه وخت د په برابر شي نو بیا الله پاک دې غاخونه چې کوم ورکی او بیا چې کوم مور او پلار په خپل پاک مهربانه کی نو په خپل نه خوري وغیله چې کوم ورکی په خپل کنه او غیله ورکی او په پاسته سیدنه ول وروړي هغه ول چې کوم ورکی نو رزق رسان الله تعالی دې او پر رزق ورکول کې الله جل شانه دا هیڅ سبب چې کوم محتاج نه دی او نه یو مخلوق چې کوم محتاج دی که خدای پاک غواړي نو دغه چې کوم سبب انسان اختیار کړي دغه کې بدل درکې او که خدای پاک نه غواړي دغه اسباب کې څه نشته دی په لګا مسبب الاسباب چې چا اسباب پیدا کړی دي نو هغه ورکول ولا هغه دی که خدای پاک غواړي بغیر اسباب هم درکول شي او که خدای پاک غواړي سره سبب هم درکول شي نو اوس موږ به اسباب اختیارو خو په دې باندې به یقین نه ساتو دا به وایي چې خالق او مالک رازق زموږ الله دی داغه نه بغیر زمونږ بل څوک نشته دی لکه تاسو سار دکان هم درکوئ که نه نو دکان ته به دا ووایئ چې تا کې زما رزق نشته دی رزق مال الله پاک راکوي
وی دا دکان به بیا تا ته ووایي چې بیا دلته کې راځئ څه دپاره پوهېږې که نه وایي ته به ورته ووایې چې زه د دې دپاره راځم چې څه کې د تجارت کې د خدای حکم او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې کوم هغه پوره کړم پوهېږې که نه باقي رازق الله تعالی دی د چا لږه د چا ډېره خو خدای پاک یې کوم نو ورکوي د دغه کې واقع راځي فضل حج کې خدای پاک دومره لوی ذات دی او حفاظت والا دی یو جهاز چې کوم نو دا روانو حج د بیت الله شریف له دغه خلک تللو بحري جهاز اوس هغې دا جهاز چې کوم طوفان راغی او هغه تختې شو ټوټې شو یو زنانه چې کوم نو هغه په یو تخته باندې هغه پاتې شوی فضل حج کې دا واقع لیکلې ده په یو تخته باندې هغه چې کوم نو پاتې شوله او چې کله داسې رڼا یې ولګېدله رڼا شوله نو یو بل حبشي انسان دی چې هغه چې کوم نو هغه په یو تخته باندې پاتې شوی دی نو هغه په ورو چې کوم نو دا اوبه داسې کوي او تخته چې کوم دې زنانه سره رانږدې کړله او د خپلې تختې نه د هغې تختې ته ور واوړېدو او دې زنانه سره چې کوم ماشوم هم دی پیرودونکی ماشوم دی ورسره دغه وخت کې د حبشي د دغه چې کوم هغه د سړي نیت خراب شو هغې ورته ویل الله نه ویرېږه دا ته څه کوې اوس په موږ باندې څه تېر شول ته څه کوې هغه وایي چې نه دا کار به کېږي چې کوم ماشوم ورسره و نو دې پې داسې دغه وکړ نو هغه په ژړا شو نو ورته یې خلک صبر وکړه چې دا ماشوم دا قلار شي نو بس ته ماشوم راکړه بس اوبو ته یې ورغورځاو او بیا دغه وکړو دغه وخت دی وایي ای الله د دونه خو زما حفاظت وکړي بس یو ځناور راوچت شو او دغه حبشي چې کوم دغه انسان هغه یې کوم نو وخوړو او خو دغه شو دا یوازې په تخته باندې پاتې شوله او به دا تله یو جزیره چې کومې جزیرې ته ورسېدله اول ته کې د هغې نه کوز شول او بس ویې یاره دلته کې به څه واښه یا د ونو دا پاڼې دا به خورم او ګزاره به کوم چې څه الله پاک څه منظوره وي بس به کېږي څو ورځې پس بیا چې کوم بل یو جهاز راته او دا چې کوم په اوچت ځای باندې ودرېدل او اشاره یې ورته چې کوم نه وکړله د هغې نه 2 کسان په اولو کې کښتۍ کې راسپاره شول او دې له رالل او دی ځان سره بوتله چې کله دا جهاز ته ورسېدو چې ویې کتل نو د دې هغه ماشومه دا یو سړي سره په غېږ کې دی نو اولاد خو ډېر خوږ وي دا پې ور پرېوتل او په دغه کې وایي دا خو زما بچي هغې ورته ویل ته په تا څه وشوله بهله که نه نو دې ورته ټوله خپله کارګزاري واوروله هغې ورته اوس زمونږ واورئ وی کله چې موږ راتلو دغه چې کوم دی که ستاسو دا جهاز غرق شوی او دغه ځای ته راورسېدو نو چې موږ وکتل نو دا ماشوم د یو ځناور په شا باندې سور و نو موږ ته چې کوم دا غیبي اواز شو چې دا ماشوم اوچت کوي او که دا مو اوچت نه کړو نو ستاسو کښتۍ به م غرق کړو ستاسو جهاز به م غرق کړو نو دا موږ اوچت کړو هغه خلکو چې کارګزاري واورېدله نو حیران پاتې شول او ډېر پکې مسلمانان شول نو زما عزتمندو الله جل شانه داسې لوی ذات دی د چا په حفاظت باندې راشي نو داسې کوم په داسې ځایونو کې حفاظت کوي نو حفیظ ذات دا د الله جل شانه ذات دی او رازق الله تعالی دی رزق رسان الله تعالی دی د کرد قبیلې یو ډاکو او نور ملګري ورسره وو دوی یو ځای کې کوم نو اوس ناست دي اول ته کې د قجورو چې کوم نو بوټي دي نو څه چې کوم نو هغه شنه دي هغې کې میوه ده او یو بوټی پکې داسې دی چې هغه وچ دی اوس دا یو مرغه دی چرچڼې داسې کوم مرغه دی هغه چې کوم راځي او د قجوره شوکوي او هغه په خپله مخوکه کې وړي او هغه چې قجورې ته ورغورځوي ده چې دا عجیبه نظاره ولیدله نو ده وایي چې ته راشه دغه ته وروخېږه دې کې څه دي بس هغه چې کوم نو هغې ته وروختو چې ویې کتل نو اوس یو مار دی او خولې یې واده کړې خو په سترګو باندې ړوند شوی دی دا مار او دا چې کوم ورولي د هغې په خولې کې چې کوم ورشوي وایي د دغه وخت کې چې یا الله چې کله دا مار چې کوم دغه و دا خلان کې د چرچڼو د مرغانو دشمن دی او اوس خدای پاک تا دې په
جدي کله د خوراک نار څخه نه ووته او نظر یې نه لګي نو داسې دغه پې مقرر کړو او داسې ته ولې رزق ورکوې که نه او زه اشرف المخلوقات انسان او مسلمان او زه په دې باندې لګیم چې زه ډاکې کوم نو به د دغه ځای نه توبه چې کومې ویستله پوهېږه که نه توبه یې ویستله نو الله جل شانه رازق دی رزق رسان الله تعالی دی هر چا له خدای پاک رزق ورکوي او څوک هم چې کوم د خدای پاک د دغه نه پاتې کېږي رازق الله تعالی دی دا یقین جوړول پکار دی وایي ځکه دغه یقین چې جوړ شو نو د حضرات صحابه کرامو بیبیانو به بیا خپلو خاوندانو ته او یا زامنو ته چې کله مزدورۍ ته تللو نو ورته به یې وایي حلال وګټئ موږ له حلاله راوړئ او حرام ونه ګټئ ولږه به برداشت وکړو خو بیا چې کوم جهنم اور نه شو برداشت کولی رزق موږ له الله پاک راکوي دغه یقین جوړ شو او دا فرمایل که ځمکه د تانبې شي او شین ټکي ته رازرغون نه شي او د اسمان یو څاڅکي باران هم ونه شي بیا به موږ له خدای پاک رزق راکوي اصحاب کهف دا یو څو کسانو د خپل ایمان د حفاظت لپاره چې کوم نه وتلو ظالم بادشاه چې څوک به مسلمانېدو نو بیا به یې قتلو نو به دې چې کوم د خپل ایمان د حفاظت لپاره وته دې تللو یو کس ورسره بل یو ځای شو هغه سره سپی واسپی مو سره چې کوم روان شو او لاړل کله چې رڼا ولګېدله د دې چې کوم بس یو غار داسې هغې ته ورننوتلو بس دوی خو ستړي وو مزل یې کړی نو هغه هم دغه شولو لاړل بس هغې ویده شولو او دوی خو سپي چې کوم نو هغه سپي دوی سره تللي وو نو هغه ورته د غار په خولې کې په دې خپلو پنجو باندې سر لګولی هغه موده شو کله چې دوی را بیدار شول او دغه وشو نو ویل لکه تاسو وګورئ که نه چېرې موږ به څومره وخت تېر کړی وي نو هسې لږ وخت یې که مې یاد کړو پوهېږه که نه او هغې 9 د پاسه 300 کاله په هغې کې تېر کړي 9 د پاسه 300 کاله په غار کې بغیر خوراکه خدای پاک هغې وپاللو بغیر د اوبو نه د هغې تندم نه وه نه خوراک ته څه ضرورت و نه ځمکې خراب کړلو او الله په ګودو ساتلو او ماړې وساتلو نو الله جل شانه داسې ډېر ذات دی چې 9 د پاسه 300 کاله هغې کوم تېر کړ او دې کې د هغې خوراک ته ضرورت نه شو خلک وایي دا ځمکه دا د انسان خوري که نه د ده وجود چې کوم دغه کوي خرابوي هغې یې هېڅ چې کوم نو څه نقصان یې ورته نه ورسولی زما عزتمندو الله جل شانه داسې ډېر ذات دی موسی علیه صلات وسلام قوم چې کله فرعون نه چې کوم دغه شولو او مخامخ سیند راغی وروسته ورپسې فرعون دی اوس موسی علیه صلات وسلام ته چې کوم نو خپل قوم وایي چې دا خو موږ ګیر شو او ورته وایي نه هرګز داسې نه ده الله پاک ما سره دی زما مدد به وکړي ما ته به لارې وښیي الله پاک ورته وفرمیل وایي دا سیند په امسا باندې ووهه هغه چې ووهه 12 قبیلې او 12 لارې پکې جوړې شولې او بس هغې باندې نوره مو لګېد وچه شول او بدي پې پورې وته ټوله اخوا چې لاړلو نو هر څه خو چې دلته کې پاتې شولو او دوی 2 لاس او 2 خپې چې کوم نو وتل هېڅ هم ورسره نو میدان تیغ ته چې کومې لاړل هلته کې الله جل شانو د دې دپاره بندوبست کوي د رزق هېڅ هم نشته دی نه دوکان نه زمینداري نه بل څه نه بل څه الله جل شانه د دې د رزق بندوبست وکړي د جنت نه تیار طعامونه به راتل من او سلوا پوهېږه که نه من او سلوا دا ول تیار راتل تلیدلي مړزان به ول راتل پوهېږه که نه او هېڅ چې کومې دغه نو ماشوم به چې څومره ماشوم به پیدا شو نو جامې به مو سره پیدا شو چې ماشوم به څومره لوېدو نو هغه جامې به مو سره لوېدې او صرف او صابون ته نو هغه به خدای بس هوا به پرې ولګېده نو بس پاکې به شولې پوهېږه نو الله پاک داسې وپالل د ورځې به چې کومې نوریت پرې راغله په دې باندې به سورې د شپې به تیخوا کړل په دې باندې یخه هوا لګېدله او یو کاڼي نه چې کومې 12 چینې صفا اوبه چې کومې دا به دې ته میلاوېدې خو انسان ناشکره دی که په ده باندې فراخي راشي هم ناشکري او که په ده باندې غریبي راشي نو بیا هم ناشکري د هر حال کې د الله پاک نه خفه دی نو په شنو نعمتونو باندې په داسې نعمتونو باندې چې کوم د جنت نعمتونه نو په هغې باندې دې دغه ونه کړو نو موسی علیه السلام ته چې کوم نو وي چې موږ ته داسې څیزونه پکار دي چې د ځمکې نه راوځي ځمکې نه نو
نه الله پاک آیاتونه نازل کړي چې ورته ووایه چې تاسو اعلی شی چې کوم په ادنا باندې بدلوئ د ځمکې د خوراکو دا خو معمولي شی دی او دا د جنت نه راځي او په دې باندې تاسو دغه ناشکره یې. چې کله انسان د نعمتونو ناشکري کوي که ناقدري کوي نو بیا خدای پاک دغه نعمتونه والي او الله پاک ترې خفه هم شي. داسې لوی ذات دی چې د هغې دپاره څنګه بندوبست یې کوم نه وکړو د رزق. ابراهیم علیه السلام خدای پاک په اور کې حفاظت هم وکړو او ویې پاله. هغه ته هم د اوبو چینې او کوم بوټي چې دغه وکړه نه هغې ورته مېوې ونیولې په اور کې دننه اور پې خدای پاک ګلي ګلزار. داسې لوی ذات دی. زما عزتمندو دا یقین جوړول پکار دی چې هر څه الله سره دی زموږ خالق دی مالک دی. چې کله انسان د انسان په ده باندې درې حالات راځي یو د ماشوموالي او یو د ځوانۍ او یو د بوډاوالي دا درې حالته په ده باندې راځي. نو کله چې دی ماشوم یې که نه وی دغه کې وخت کې ورته الله جل شانو فرمایي که نه چې رب الناس د ټول انسانانو رب زیمه د رب معنی وایي دا پالونکی که نه ټول خدای پاک فرمایي چې دا زه پالمه. کله چې انسان بیا چې کومې لغوندې طاقت کې شي قوت کې شي په خپلو مټو باندې یقین پیدا شي په خپل ځان یقین پیدا شي نو دغه وخت کې بیا الله جل شانو فرمایي مالک الناس مالک دې ګوره زیمه زما نه ګورې علاوه بل چاته ونه ګورې. او کله چې دې بیا بوډا شي نو د نظر هم چې کوم د چا خپل جایداد ته لړ شي د چا خپل زامنو ته لړ شي د چا یو خوا دغه وخت کې مولا جل شانو ته فرمایي چې اله الناس اله او مددګار دی ګوره زه یم که نه زما نه غافل نه شي انسان. نو په درو وړو حالتونو کې انسان چې کوم نو الله جل شانو ته فرمایي چې رب دې بېما مالک دې بېما او اله او مددګار دې بېما او بل خوا ګوره نظر ونه کوي بل خوا لاړ نه شي. زمونږ داسې الله دی او لیدونکی دی بصیر دی لیدونکی دی هر څه نه خبردار دی. او زمونږ په اوس تاسو ناست یې که نه نو ستاسو د زړه نه زه نه یم خبر او زما د زړه نه تاسو نه یې خبر خو الله جل شانو د ټولو خلکو د زړونو نه خبردار دی چې ستاسو په زړونو کې څه دي زما په زړه کې څه دي. الله پاک دا هر څه معلوم دي یو شی هم ترې نه پټېږي. انسان که هر ځای ته لړ شي که نه چې ده ته خپل الله یاد وي او ژوند زموږ او ستاسو د پیغمبر سلام په طریقه باندې راشي. ښایسته ژوند د دغه کسو دا ښایسته ژوند دی چې د ده په ژوند کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقې وي ځکه د پیغمبر سلام په دې طریقو کې هم زینت دی هم پکې عزت دی. دغه طریقې دا موږ او تاسو خپلې کوو الله پاک ته رسېدو همدغه یوه لار ده. تابعداري د الله کوئ د الله رسول چې کوم نو کوئ. نو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتباع د هغې موږ ته حکم دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتباع چې کوم نوم د ظاهر ده هم د باطن ده. طریقې به منو محبت به مو سره ساتو او چې کوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سینې مبارکې کوم غم او کوم فکر و د امت په حال باندې هغه به هم چې کوم نو موږ تاسو خپلو هغه موږ تاسو خپلو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقو کې دا ښایستهوالی دی عزت دی پکې او زینت هم پکې د ښایستهوالی دی پکې. مګر چې ملګرو کې اجتماع وه نو هلته کې تلو په بس کې سواري وو نو داسې یو کیبن غوندې و هغې کې دا مالټې کیلې دغه و نو خلک ورته ودرېدل چې موږ سره راغشتل نو په دې کې اوس موټر کې ښځه او سړی چې کوم راللو او دواړه چې کوم غیر مسلمه وو عیسایانو او د سیل په دغه باندې راغلي وو نو هغې مالته کې د هغې ځان له سره راغشتله نو هغه انګرېز چې کوم نو داسې د رنګه سور سپینه مو خو دومره ښایسته ږیره که نه او د جالۍ د ټوپۍ په سر وه ما خو وایي مسلمان دی ملګري ته مې دغه وکړه چې ته د سر لاس میله وکړه او دا دغسې وکړه نو ما دې ته تپوس وکړه چې تا دا ږیره ولې پرېښې ده که نه نو هغه وایي دا ما د ښایستهوالي لپاره زینت لپاره چې په دې باندې مخ ډک ښکاري که نه او ښایسته ښکاري که نه نو ما ویل خو چې د انګرېز چې کومې دا د ګوره ږیره پرېښې ده او هغه وایي چې په دې باندې مخ ډک ښکاري او ښایسته چې کومې نو ښکاري نو واقعي ده چې په انسان چې کومې دغه
په پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې په دې طریقو باندې انسان خشته ښکاري د غم خادي هر څه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وي نو په دنیا کې به هم خوشاله آخرت کې به هم خوشاله دنیا کې او آخرت کې به هم خوشاله وي پلار او دوی دواړه چې کوم دا روانو په بس کې ساره شول نو دا دوی چې کوم نو قاری حفظ کړو او خشته ګیره و او پلار چې کوم نو ګیره نه و چې څنګه دی بس وروختل نو خلک نوجوانان کسان پاتې وی قاری صاحب راځه قاری صاحب راځه نو هغه خپل ته اشاره وکړل نو هغه ورته ویل چې موږ تا ته سیټ پرې هغه ته خو نه پرې دا زما پلار دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقو کې کوم نو عزت دی دغه طریقې موږ تاسو خپل کو او هغه کې کوم نو موږ تاسو هغه کې کامیابی وګڼو غیر طریقې رسمي رواجي فیشن هر یو نوې فیشن چې کوم دا وي د پیغمبر سلام یو طریقه چې کوم دا ختمي او فیشن بدلیږي را بدلیږي د پیغمبر سلام په طریقو کې تبدیلی نشته ده دا ول نه تر اخره پورې او فیشن رسم او رواج دا بدلیږي را بدلیږي نن به یو شان انشاءالله بل شان دا ټول هر څه چې کوم دا غي نه موږ تاسو راکټ شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې خپل ژوند تیر کو د موږ تاسو غم غاندي او ګټل خوړل سکل او پوره زندگی دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وي او د حدیث شریف مفهوم دی وي زما ټول امت به دا به جنت کې داخل شي مګر چا چې انکار وکړو صحابه ورته وایي د خدای رسول د جنت نه هم څوک انکار کوي وی چې چا زما تابعداري وکړله نو هغه خو به جنت ته لاړ شي او چې چا زما تابعداري ونه کړه نو هغه انکار کولو والا دی انکار کولو والا او دا کلمه چې موږ تاسو ته خدای پاک نصیب کړې ده که نه نو دې نوم دی کلمه طیبه دا پاکه کلمه دا انسان پاکوي که د سلو کالو کافر وي او کلمه یو وی په اخلاص سره ټول کفر شرک ختم هر څه ختم او مسلمان که دا کلمه وی که شپه وي او که ورځ وي لا اله الا الله محمد رسول الله دا منامې نه ګناهونه لرې کېږي او نیکۍ ورته لیکلي کېږي یو صحابي عرض وکړه د الله رسول ما ته څه وصیت وکړه ورته وفرمیل کله چې تا نه څه ګناه سرزد شي ګناه دې نه وشي نو فورا څه نیک عمل کوه چې د ګناه هغه نفوست او سپېرتوب ختمېږي نو هغه ورته چې کوم عرض وکړه د الله رسوله لا اله الا الله دا هم په نیکو کې شمار ده ورته وفرمیل دا خو په ټولو نیکو کې افضله ده څومره خدای پاک موږ تاسو ته دا مبارکه کلمه صاحب کړې ده یو حدیث شریف مفهوم دی څوک چې یوه پېره دا وایي لا اله الا الله والله اکبر د ده د بدن یوه حصه د دوزخ نه ازاده شي کله چې دې دوه پېرې ووایي نو نیم بدن د دوزخ نه ازاد شي او چې څلور پېرې دا ووایي لا اله الا الله والله اکبر نو ټول بدن د دوزخ نه ازاد او مونږ د خدای په غټ حکم دی په ټول مسلمانانو ښځو او سړو باندې خدای پاک د ایمان نه پس چې کوم دا فرض کړی دی نارینه او په زنانو باندې په مسافر او په مقیم باندې په ټول باندې فرض دی وایي ستاسو چې څه حاجت وي که د دنیا وي او که د آخرت وي که د هغې تعلق د الله سره وي او که نه یو مخلوق سره وي یو انسان سره نو دوه رکعته مونځ اول په صحیح طریقه باندې موږ تاسو دا وایي اودس چې کوم دا په مستحب هم پکې خیال وساتي د سنت هم پکې خیال وساتي فرایض هم پکې خیال وساتي د مستحب او د سنتو په صحیح طریقه باندې چې کوم اودس کوله او بیا دوه رکعته مونځ صلات حاجت او هغې پسې وروسته بیا چې کوم درود شریف او ورپسې هغه دعا ده که سنت طریقې لا اله الا الله کریم دغه دعا ده د اخره پورې نو چې څه د حاجت یې وایي تاسو چې کوم هغه الله پاک نه غواړئ نو که یو مخلوق له دی که نه یو انسان له ور دی هغه سره څه کاري نوم دا مونځ وکړه او بیا چې کوم ورشه او ته به د الله پاک نه به دلته کې غوښتې وي چې یا الله که تا ورته پړه کې واچول زما کار به وشي او که تا ورته پړه کې ونه اچول زما کار به ونه شي نو د هغه نه به بیا خفګان نه پیدا کېږي دا ګیلې به بیا نه کوي چې ولې تلم او کار یې ونه کوم ځکه چې ټولو انسانانو زړونو باندې د الله په قبضه د قدرت دی نو د الله پاک نه غوښتل نو صحیح طریقې سره چې کوم نو هغه د مستحبو سره او سنتو سره که خیر مونږ اودس وکړو بیا اودس کې چې کوم مسواک استعمالولم
ګوره اودس نه مخکې چې تا کلمه ووایې که نه کلمه بسم الله الرحمن الرحیم دی یا بسم الله والحمدلله دا دی چې کومې نه ووایې نو د بدن او ګناهونه دې خدای پاک چې کومې معاف کړي که نه بدن هم صفا شو او ګناهونه هم خدای پاک چې کومې معاف کړي او د هر اندام دپاره بیا د کومې دعا ده او مستحب چې کومې په هغې پکې خیال ساتل چې چهاردام کوې کله نو قبلې طرف ته کومې مخ کول او سنت طریقه پکې بیا مسواک دی مسواک سره چې کوم سړی مسواک استعمال کړي او داسې وکړو او د مونځ وکړو نو دا مسواک والا مونځ دا بغیر د مسواک چې چا مونځ کړی وي او یا درجې مسواک والا ته دا زیاتېږي او یا درجې او مسواک کې ډېر لوی فایدې دي او یا فایدې پکې دي د ټولو نه غټه فایده دا ده چې په وخت د ځنکدن کې به خدای پاک دته کلمه ور نصیب کړي د مستحب چې کوم نو د دې ډېر خیال ساتل دا مستحب وای په دین کې داسې دي لکه د مکان دا بنیاد دی که نه بنیاد خلک مضبوط کړي چې بنیاد یې مضبوط وي نو بیا مکان په هر څومره چې دغه کوې نو بر پیچتونه بیا جوړوه او که نه بنیاد یې کمزورې وي نو دا په دین کې دا مستحب داسې دي چې څوک په مستحب باندې عمل کوي که نه نو دل به خدای پاک بیا د سنتو چې کوم توفیق ورکوي او څوک چې سنتو پابندي سره دل به خدای پاک د فرایضو چې کوم توفیق ورکوي نن خلک وایي خو بس یار مړه څه کوې خو مستحب عمل دی که نه کله وکړو ټیک ده کله ونه کړو پهله که نه او سنت هم دغه شان پهله که نه نو که ستاسو څه حاجت یې نه وي د الله پاک نه د لمانځه په ذریعه باندې هغه چې کوم یې نه غواړئ نو دا مونځ دا زده کول دي چې مونږ تاسو چې کوم دا زده کړو او صحیح طریقې سره بیا چې کوم مونځ کوو او په مونږ باندې د خدای پاک د طرف نه مددونه چې کوم راځي نصرتونه صحابه کرامو دغه یقین جوړ شوی نو چې څه حاجت ته نو بس مونږ وکړو د الله پاک بنجر ځمکه ورته میلاو شوله او د هغې د اوبو څه انتظام نو بس خپل غلام ته یې ویې مصله راواخله او 2 رکعته مونځ یې وکړو او بیا د خدای پاک نه سوال وکړو خپل غلام ته یې ویې دا ځای لږ وکړه نه وه چې هغې وکړه نو د هغې نه د اوبو چینه راوچته شوه ټول چې کومې پټې د هغې نه اوبه کېده پوهېږې که نه یو قولي دا خلکو سامان به چې کوم نه وړو راوړو د خلکو په اعتماد او امین کېدو په وجه باندې ځکه چې امانتګرو په څیزونو کې به یې خیانت نه راوستو او سوالي ورسره ده او دې په لار باندې روان دی یو کس په لار کې ورته ناست دی هغه ته تپوس وکړو ورته ته چېرته ځې وایي زه دغه شان چې کوم نو ځمه عام لارې ورته چې کوم نو وښوله زه ورته یار زه پیاده نه شم تللی که ځان سره زه سور کړم نو بس زه به د کرۍ درکړم نو هغه کرۍ په کرۍ باندې دغه سامان به وړه راوړو دا د دل هم کرۍ واخلم چې لاړه نو 2 لارې مخامخ راللې یوه سیده تللی وه بل داسې تللی وه نو ده ورته ویل چې په دغه لار باندې به زه ځم دا چې کوم ورسره سور شوي نو ده ورته ویل دا بله لار نږدې ده او په دې باندې سور هم دی واښه هم پرې دي د ځناورو لپاره هم چې د څاروي لپاره هم پکې ښه سهولت دی نو ده ورته چې ما خو دغه لار نه لیدلې او زه چې ته وایې نو بس ورسره روان شولو چې لږ غوندې وړاندې لاړه نو لار په یو ځنګل باندې ختمه شوې وه چې هلته کې د انسانانو له کوپړی کپړی چې کوم دا پرتې وې بس دې د سوارلۍ نه زه راکوز شو او بس ورته ویل زه خو تا قتلوم زه ورته ویل چې ما مه قتلوه او دا څه چې ستا غرض دی که نه دا پیسې هم واخله او دا هر څه چې کوم یې واخله که نه سوالي هم واخله خو ما مه قتلوه ځکه چې ځان خو ډېر خوږ دی نو هغه ورته چې نه دا زما دستور نه دی اول به یې زه قتلومه او بیا به وروسته کوم مال به یې اخلمه ده ورته یې ما له یو 2 رکعتو د مونځ اجازت راکړه یقینه جوړ الله سره تعلق په منځه باندې ودرېدو هغه څه ووایي وایي زه د نور هم ویلې چې موږ به 2 رکعته مونځ وکړو خو مونځ ولې څه پیاده ورنه کړله بس هغه 2 رکعتو نفلو نیته تړو سورت فاتحه یې ووایي د هغې نه پس بیا صورت ورته نه یادېد ځکه چې هغه ورته ولاړ وایي شبه مونځ زر ختم کړه د 20مه سپاره کې یو آیات دی هغه د ده په ژبه باندې خدای پاک راوسته او چې کله هغه ووایي نو په دې کې اوس به یو سوار چې کوم راغی او نیزه ورسره وه او دغه ظالم چې کوم هغې په نیزه باندې ووو نو بس هغه خو مړ شو او د اور لمبې دغه ځای نه اوچتې شولې دا مونځګزار چې کوم ده په سجده باندې پرېوته مونځ یې وکړو او پس هغې نه چې کوم بیا دغه وکړه چې د خدای لپاره که دا ته څوک یې هغه سوار نه یې تپوس وکړه هغه ورته ویل زه د دې آیات غلام یم او الله پاک زه راولېږلم اوس څوک په امن کې چې کوم دی ته ځي نو خوا چې کوم یې ځه پهله که نه
چې انسان په هر حال کې خپل الله طرف ته متوجه شي او کله الاستقرار په حالت کې چې بالکل دې ټول لارې بند شي او بل لار نه وي کنه نو زموږ خو دغه دی که نه چې ټولې لارې اول دغه کړو نو بیا چې هر څه را دې خوا شو که نه بیا وایي بس اوس الله سره را فیصله کړه نور څه ما خو هر څه وکړل را فیصله کړه نه ړومبی چې کوم الله پاک اسرا اخېستل په هر حال کې چې بس الله پاک ته موږ تاسو رجوع کوو او د سنو دا ضروري خبرې د دین دا خبرې دا د کول پکار دی خامخا وي کم از کم دومره چې انسان په کومه شعبه کې وي چې د هغې علم ورسره وي د قرآن او د حدیث چې کوم علم کنه دا هر چا له پکار دی خو دا ضروري پکې خامخا چې کوم پکار کوم حکم فرض دی د هغې چې کوم مسایل زده کول د هغې علم زده کول دا فرض دی مونځ فرض دی نن مونږ مونځ کوو خو بیا دغه کوو نه تپوس نه کوو نو دا چې کوم ضروري علم دا په هر مسلمان باندې فرض دی قرآن شریف کې ټول چې کوم قرآن شریف په یو هر باندې چې کوم الله پاک د طرفه دومره نیکۍ انسان ته ملاویږي او د مې د پندو داسې صورتونه دي چې صورتونه هغه چې کوم نو وایي کنه انسان چې څوک هر شپه چې کوم صورت واقع وایي نو په دې باندې غریبي نه راځي څوک چې هر شپه تبارک الذی وایي نو په دې باندې به قبر عذاب نه وي څوک چې الف لام میم سجده او تبارک الذی د ماښام د ماسوتن ترمنځ وایي نو دله به خدای پاک د قدر د شپې ثواب چې کوم خدای پاک ول ورکړي او څوک چې هر سهار سورت یاسین وایي کنه لږه ټول ورځ حاجتونه به خدای پاک پوره کړي او د لسو قرآن شریفونو له ختمولو ثواب به مو ته میلاوي شي نو قرآن شریف تلاوت موږ او تاسو روزانه چې کوم کوو د حضرت کرم رضی الله عنه چې هغه به کله قرآن شریف راواغېسته نو بس وایي هذا کلام ربي هذا کلام ربي دا زما د رب کلام د خدای پاک د کتاب عظمت وي زموږ او ستاسو پړونو کې او د دې تلاوت چې کوم دا کوو دا هیرو نه حضور پاک علیه الصلاة والسلام باندې کله چې د امت ګناهونه پیښ شولو نو دا ګناه یې پکې ولیدله چې وایي د ټولو دغه ګناه پکې دا وه چې چا قرآن شریف ویلی وي یا یو صورت یې یاد کړي وي او بیا هغه هیر کړي وي هغه یې هیر کړي وي دا ګناه یې پکې لیکلې وه او د نیکۍ کې چې کوم په نیکو کې وایي دا هم لیکلې وه چې د مسجد نه سړی چې کوم یو ډکې یا یو ویښته یا بل څه که نه دې ته اوچت کړل او په دغه باندې مسلمان ته څه میلاوېږي نو دی هم پکې لیکلي وو او دې سره موږ تاسو د خدای پاک ذکر کوو د ذکر کول زموږ دا مقصود دی چې موږ د خدای ذکر دومره وکړو چې الله راته یاد شي چې الله راته ګوري الله راسره دی الله زما اوري که چاته خدای پاک دا ونصیب کړه که نه درې خبرې به دا انسان کامیاب دی هر وخت دې ته خپل الله یاد وي چې الله راته ګوري د الله نه پټېدی نه شم او الله زما اوري بیا به ته دا نه وایي چې دا غوږ رانږدې کړه چې پټه خبره راته وکړم نه الله یې اوري یو زنانه راغله خپل خاوند په دغه کې چې کومه څه خبره کوله حضرت عائشہ رضی الله عنها چې کومه فرمایي چې ما خبرې وونه لري چې د دې ښځې څه وویل او الله پاک په اسمانونو کې چې کومه هغه واورېده الله پاک د هغې فیصله چې کومه نه وکړل نو داسې اورېدونکي دی لیدونکي دی الله پاک نه هېڅ یو شی پټ نه دی او الله پاک یې اوري که ته په پټه باندې وې او که په زوره باندې وې الله پاک یې اوري اورېدونکی ذات دی د ذکر نه زموږ دا مقصود دی په داسې طریقه باندې موږ او تاسو د خدای ذکر وکړو او د ټول نه بهترین ذکر چې کوم قرآن شریف تلاوت دی بیا هم ورپسې دا مسنون دعاګانې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د موقع محل سره کومې دعاګانې ښودلې دي او دریم نمبر چې کوم دا تسبیحات دي چې دا مشران موږ ته دا وایي که نه کم از کم سلسل پیرې درېیمه کلمه درود شریف او استغفار اوس مشران وایي ډېر چې کوم نه وایي نو دې خبرو ټول موږ که خیرې تاسو اهتمام چې کوم نو کوو چې مشران څنګه وایي هغه شان که خیرې کوو معاشره کې اوسېږو د هر چا حقوق دي یا حقوق الله دي یا حقوق العباد دي د الله پاک هم حقونه دي د خدای پاک د بندګانو هم حقونه دي د مور پلار حق د رونو خویندو حق د ګاونډي چې کوم نو حق د ځناورو هم حق دی د کافر هم حق دی که څوک په دې صفت باندې راغی که نه مسلمان اکرام د دې نوم دی اکرام مسلم اکرام ویل شي عزت ته مسلم ویل شي مسلمان ته د هر مسلمان چې کوم نو قدر کول د زړه نه وته چې کوم نو د هغه قدر کول که نه
چا چې په مسلمان باندې پرده واچوله خدای پاک به په ده باندې پرده واچوي چې چا د مسلمان پرده واغېستله وایي د ده پرده به واغېستې شي کور کې به ناست وي رسوا به کړی شي د مسلمان د غیبت نه ځان وساتو په هغه باندې تهمت ونه لګوو هغه ته سپک ونه ګورو او د هر چا چې کوم ګاونډي د کافر هم وي که نه وایي د هغه هم قدر کول پکار دی د یورپ په ملکونو کې هلته کې دا سرکاري کورونه ټول نو دا به مسلمان وي او دا خو به هندو وي دی خو به سیکي نو داسې په یو ځای باندې نه مسلمانان سره نه نور خلک سره یو مسلمان چې کوم د هغه ګاونډي چا کډه راوړه نو هغه انګرېز و بچي و ښځی وه نو دوی چې کوم دا ووایي نو سهار یې وله ناشته ولېږله د غرمې روټۍ هم وله ولېږله ماښام هم وله روټۍ ولېږله نو بیا هغه انګرېز چې کوم نو کاغذ او بالپین چې کوم ماشوم له ورکړه چې تاسو ورشئ ورته وایي چې د دې څومره پیسې کېږي دوی ورته وایي چې نه موږ خو مسلمانان یو تاسو زموږ ګاونډیان یې ستاسو په موږ باندې حق دی دا خو موږ ستاسو مېلمستیا وکړله وایي ښه مسلمان کې داسې پته هم شته دی نو ټول مسلمانان شو دا صحابو ته خدای پاک ور نصیب کړی وه که نه اوس د محنت سره خدای پاک دې خلکو کې پیدا کړو مېلمه راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي د ده به څوک مېلمستیا وکړي یو کس پاڅېده چې کور ته لاړو کور بېبي نه تپوس وکړو وایي څه شته دی وایي زما او ستا لپاره خو څه نشته دی د بچو لپاره مې څه لږ غوندې ایښولي دي وایي ښځه ماشومان څه بهانه باندې وده کړه او دا څه چې وي نو مېلمه مخې ته کښېنه او زه به موته به مو سره کښېنو او دغه چې کوم نو هسې به شخوند وو او ته به ډیوې چې کوم سمېدو په بانه باندې پاسې نو او ډیوه به مړه کړې دوی دغه عمل چې اختیار کړ خدای پاک ته دغه عمل دومره خوښ شو که نه چې خدای پاک وحی راولېږلی چې دا داسې خلک دي چې دوی په خپلو ځانونو باندې ترجیح ورکوي نورو له اگر چې په خپله ورته ښه ضرورت دی بچي وږي ښځه او خاوند دواړه په ولږه کې پاتې شول خو په مېلمه باندې خوراک چې کوم نه وکړو اوس خدای پاک دې محنت سره دا خلک پیدا کړل که نه داسې خلک دا صفات چې پیدا کېږي که نه خو دوستانو دا باندې پیدا کېږي چې اخلاص انسان کې وي که نه اخلاص د عمل باندې خدای په قبلوي بیا للهیت وي په دې کې که موږ تاسو چا سره ښې ګړه کوو که نه الله پاک فرمایي چې تاسو خپلې صدقې دا په تکلیف باندې او په احسان باندې دا مه خرابوئ چې تاسو چاله څه ورکوئ که نه نه په هغې باندې احسان کوئ او نه ولې څه تکلیف ورنه کوئ پوهېږله که نه چې ساله ورته بیا یاد دی یا چې څه مشقت چې کوم د هغې په بدله کې اخلي بس چې خالص د خدای پاک د رضا لپاره حضرت عایشه رضی الله عنها وایي دا په کور کې وه چې کله مسافر راغی او هغه به چې کوم څه غوښتلو نو دوی به خپلې خدمتګارې له چې کوم څه ورکړل نو ورته یې وویل تا ته کې لږه ساعت ودرېږه چې مسافر څه وایي نو بیا به هغه ما ته ووایي نو چې مسافر له به ورکړل نو هغه به دعاګانې شروع کړلې بیا به چې دا راغلل نو دغه هغې ته به چې کوم دغه وکړو نو دوی به متقشه دعاګانې وکړي چې خدای ستاسو کور کې خیر او برکت راولي او خدای ستاسو ژوند کې برکت واچوي چې څه به هغه ویلي وو نقشا به چې کوم دوی به وایي زمونږ هغه چې کومه دعا وکړه نو دعا بدل مې په دعا باندې خلاص کړو چې دا صدقه او خیرات دا خالص د خدای پاک د رضا لپاره شي موږ خو که چاله څه ورکړو دعا کوه ښه دعا کوه هغه ساعت بدل واخلو که نه دعا کوه چې څه ورکوو نو نه بس خالص د خدای پاک لپاره نو یو اخلاص دی یو استخلاص دی پوهېږله که نه چې زمونږ او ستاسو عملونه دا بس خالص د الله پاک د رضا لپاره وي دې کې نام نمود شهرت دغه امام مالک رحمت الله علیه فرمایي که امر بالمعروف او نهي منکر د خدای حکم نه وي نو ما به دا وعظ او نصیحت به هم خلکو ته نه وکړی پوهېږله که نه چې په هر یو دغه کې بس للهیت وي د خدای پاک رضا وي پکې د خدای رضا لپاره که لږ عمل هم وشي نو بس هغه کافي دی عملونه به ډېر زیات وي په ورځ د محشر باندې انسان او خدای به په دې هغه عمل واخلي چې هغه صرف د خدای پاک د رضا لپاره شوي او نور چې کومې به دغه شان به شي پوهېږله که نه د ریا عمل چې کوم وایي د دې مثال داسې دی الله پاک دغه کړی دی چې یو ګټه ده او په هغې باندې خاوره پرته وي په ګټه باندې په کاڼي باندې خاوره پرته وي او په دې تیز باران چې کوم نه وشي که نه نو ګټه بلکل صفا کړي د ریاکار سړي عملونه د به دغه شان صفا شي هېڅ به هم د سره نه وي هېڅ به هم د سره نه وي نو خدای پاک زموږ او تاسو ته للهیت رانصیب کړي او دا صفات چې پیدا کېږي که نه دا به د محنت سره پیدا کېږي موږ او تاسو دا محنت 1,40,000 کم او زیات پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدای پاک د دې محنت لپاره لېږلو انسان چې کوم خدای پاک د خاورې نه پیدا کړی دی
او په دې باندې څنګه چې پونګه په زمیندار په خوره باندې مهنت کوي که په ځمکه کاله نو هغې کې میوې کېږي فصلونه پکې کېږي غلې پکې کېږي او کله چې په هغې باندې مهنت پرېږدي نو ځمکه بنجر شي بیا پکې دوزان ډډم چې کومې دا څیزونه پکې پیدا شي بیا چې خلک یېرېږي د شپې خو چې کومې ورځي نه د ورځې هم پکې یېرېږي چې هسې نه که څه مال لړم پکې نه وي نو دغه شان د انسان خدای پاک د خاورو نه پیدا کړی دی نو که په ده باندې هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې خوري مهنت کېږي دا د دین د مهنت په ده باندې کېږي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې نو ده کې به ښه صفتونه پیدا کېږي اخلاق به ښه وي عقیده به صحیح وي د ژوند طریقه به صحیح وي معاملات به ښه وي او معاشره به د صحیح وي او هر سړی به خوشحاله وي او که په دې انسان باندې مهنت پرېښودو نو د ده به لومبۍ چې کومې عقیده به خرابه شي بیا به ژوند طریقه خرابه شي بیا اعمال د اخلاق معامله به معاشره به درته خرابه کړي بیا به ته جومات کې هم نشي خلاصېدی د په انسان باندې خوري 1,40,000 پیغمبران صلی الله علیه وسلم چې خدای پاک رالیږلي انسانانو ته یې رالیږلي په انسانانو باندې محنت کړی دی بل مخلوق ته خدای پاک دغه نه یې رالیږلی څنګه ستاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم او خدای پاک د ټولو نبیانو نه وروسته چې کوم راولېږو نبوت د دروازه په هغه باندې بند نه شوله او د نبوت کار هغه بند نه دی کار نبوت خدای پاک امت ته ورکړو د امت یې ذموار وګرځو چې ورځ د قیامته پورې به بل نبي نه وي او د نبي صلی الله علیه وسلم کار به ورځ د قیامته پورې وي او ذموار هر مسلمان دی چې چا کلمه ویله ده لا اله الا الله محمد رسول الله دې خبرې ذموار دی په خپله باندې پورې پوره دین باندې عمل کولو او نور خلک د دین د محنت لپاره تیارولو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم عالمي نبی و د ټول علم دپاره خدای پاک رالیږلو دغه شان د امت هم عالمي امت دی دی به ټول علم دپاره چې کومې سوچ او فکر کوي چې ټوله دنیا کې د مسلمانانو څه حال دی او د دین چې کومې څه حال دی چې د ټولې دنیا دته پته وي د هغې لپاره چې کومې دوستانو ټوله دنیا دا زموږ ستاسو د محنت میدان دی او ټوله دنیا ته د دین د پیغام رسول پکار دی چې مسلمانان په دین باندې کلک شي او کافران خدای پاک په اسلام کې داخل کړي کافر دی کافر اسلام ته راځي خود موږ ته چې وګوري که نه نو هغه لږ رسو شي موږ یو ځای ته تللي وو نو هغې به دا چې کوم نو یو یهودي یو نصراني وو نو هغې سره چې خبره کېدله نو هغې به په موږ باندې اعتراضونه کول چې تاسو کې دا کارونه دي هغه ورته چې کوم نو ویل شو چې تاسو موږ ته مه ګورئ حضرت صاحب کرامو ته چې کوم نو ګورئ هغې کې کوم صفتونه وو هغه صفات چې کوم موږ د دې محنت لپاره راغلي وو چې هغه شان موږ خدای پاک جوړ کړي او تاسو ته هم دغه چې کوم د هغې دغه د ایمان او د اعمالو چې کوم هغه شان مسلمانۍ دعوت تاسو ته درکوو نو هغې موږ په دې باندې سوچ وکړو نو لاړل بیا په سال باندې بیا چې کوم راغلل دغه کرام وشو د مسجد د حصې نه معتبر چې کوم څادر واچو او چې ولې دغه کړله میوه دانه مو پرې وخوړله چې د شپې 12 بجې شول خدای پاک د ایمان دولت ور نصیب کړو دواړه مسلمانان شول یو یهودي و یو نصراني او دواړو سره خپل کتابونه و عالمان هم تورات هم ورسره و زبور هم ورسره و دا دغه انجیل دا هم ورسره و او بیا چې کوم هغې دا ووایي چې موږ ډېر مسلمانان چې کوم هغه موږ خپل دغه ته راوړلي دي اوس به موږ محنت کوو چې هغه کوم کسان موږ راوړلي دي چې هغه دوباره په اسلام کې چې کوم داخل شي او نور باندې موږ چې کوم خواري محنت کوو چې ټول چې کوم په اسلام کې داخل شي زما یتمندو په لږه لږه خبره باندې خلک اسلام ته راځي او مسلمانېږي خو هغې له ورتلل پکار دي دا د افریقې ملکونه په ځنګلو کې خواران دیره دي په جونګړو کې هېڅ چې کومې صدقې نشته دی د هغې به څه چل کېږي د غیر مسلمه ولا چې کومې راځي او هغې به چې کومې په زړو جامو باندې او په سکول او په لارو جوړېدو باندې چې کومې وسوته وایي چې بس زموږ سره شي چې موږ تاسو لپاره هر څه وکړو نو په لږه لږه خبره باندې بس هغه چې کومې ته واوړي اوس د مسلمانانو هلته کې جماعت لاړ شي او هغې باندې خواري او محنت وکړي او هغې خدای پاک په اسلام باندې کلک او مضبوط کړي او نور چې کومې غیر مسلم خدای پاک په اسلام کې داخل کړي نو دوستانو دا دلته کې دا نه کېږي اوس بار ملته چې موږ تاسو ځو خو تبلیغ دپاره به ځو که نه نو دا تبلیغ به زده کوو بیا به یې کوو که خیر نو صحیح طریقې سره تبلیغ چې کوم دا موږ تاسو زده کړو مشران دلته کې وایي چې 4 میاشتې ولګوئ دا کار چې کوم دا زده کوئ صحیح طریقې سره بیا راشي په خپل مقام باندې هم کار کوي او ټوله دنیا کې به د خدای پاک د دین لپاره چې کوم بیا بدللي اوس هغه زموږ وروڼه چې هغې
څلور میاشتې نه وي لګېدلې، نو هغه څلور میاشتو لپاره چې کوم دوستانو ووایي الله مو خوشحاله کړه، څلور میاشتو لپاره